زما محترمو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای خوندور نکاح او بهترینه نکاح هغه ده چې ایسرها مؤونة چې د هغې تکلفات کمی په هغې کې مېلمانه ډېر زیات نه وي په هغې کې ډېرې غوبلې نه وي په هغې کې مهر ورکول زیات نه وي په هغې کې ډېر سامانونه نه راوړل کېږي نو دغه نکاح چې ده دا د برکت والا نکاح ده او دا بهترینه نکاح ده محترمو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي استیروالی کوئ نو په 3 شیزونو کې دی په کور کې په اس کې او په ښځه کې په کور کې سپیروالی دا دی چې کم کور تنګي ګاونډیانې بدرنګي بد اخلاقه ګاونډیانې نو دغه د کور سپیروالی دی او د کور تنګوالی چې دی دا هم د کور سپیروالی دی او چې ګاونډیان دي بدرنګ نو دا هم سپیره کور دی دا ښه کور نه دی او د ښځې سپیروالی دا دی چې د دې مهر ډېر اوچت دي په مهر درته ما خبره کړې ده ښځې سپیروالی څه دی چې مهر انتهایی درجه اوچت دي د عام د خلکو د رواج نه دغه زنانه ستا نه مهر ډېر وغواړي د دې زنانه پلار ستا نه مهر ډېر وغواړي دا د ښځې سپیروالی دی بل د ښځې سپیروالی دا دی چې دا بد زبانه بد اخلاقی ځینې ښځې سمې بدماشانې خاوند سره هم بدماشي کوي د سخر سره هم کوي د خواښې سره هم کوي د اندرور سره هم کوي د ایور سره هم بدماشي کوي نو هغوی خپله بدماشي اعلان کړي خپل هغوی یو صوبه یو ملکي ځینې زنانه هغوی چاته غاړه نه ږدي خو زنانه خو نه د ګزار والا ده نه د ډز والا ده نه پکې زور شته نو د زنانه د ټولو نه خراب خوی دا دی چې د هغې ژبه دا تیز دی نور خو په زنانه کې زور نشته او نه د سړي مقابله کولی شي نه زنانه پهلواني کولی شي نه زنانه په تمانچه باندې په چا ډز کولی شي خو خوله یې خرابوي بس چې دغه خوله هم ټیک وانو بس زنانه چې دا ضعیف مخلوق دی او دا کامیابه زنانه ده نو د زنانه سپیروالی څه دی چې مهر یې ډېر اوچت و ډېر سره درنه غواړي ما له به 10 تولې کې او ما ته به 20 تولې کې او ما ته به 30 تولې کې رسول دغه زنانه سپیره ده دا نکاح سپیره ده او چې زنانه بد اخلاقه و ناوی صاحبه بد اخلاقه و در زنانه سپیروالی او بل سپیروالی دام دی چې زنانه بچی نه راوړي شنډه زنانه دا خو د الله د خوا نه دي الله چاته بچي ورکوي چاته صرف هلکان چاته صرف جنکینې چاته هلکان او جنکینې دواړه ورکوي او څوک چې دی هغه شنډ ګرځوي که سړی دی او که ښځه دا د الله د خوا نه دي خو البته سپیروالی د زنانه دام دی چې هغه بچي نه راوړي او د اس سپیروالی څه دی چې په هغې باندې جهاد نه کېږي دا د اس دا سپیروالی دی دا سپیروالی دام دی چې ورانې کوي نو زما ورونو زه خپلې خبرې ته راځم واده دا ډېر اسان دی او انتهایی درجه اسان دی او مهر چې څومره د کمې زنانه کمو دغه زنانه بختوره زنانه ده دا سپیره زنانه نه ده نو څوک کوي د خپلو لورګانو د خپلو خویندو مهرونه کم کوي چې ستاسو دا خویندې لورګانې سپیرې نه شي د دې حدیث مصداق ونه ګرځېږئ ته خو به وایې چې زما لور به په دې عزتمنده شي خو نه په دې باندې دا بې عزته کېږي الله جل شانه به دا بې عزته کوي ځکه ته په سنت طریقه نه یې چلېدلی مخې ته مسلمان په عذاب کړی دی مخې ته مسلمان قرضداری کړی دی مخې ته مسلمان سوالګیر کړی دی ځکه چې ستا د محترم صاحب لوري غوښتې ده اوس به هغه ځي په کلي او په ولس کې به ګرځي او د خلکو نه به قرضونه راخلي آیا دا تا د مسلمانۍ کار کړی دی آیا ته د صحابو په طریقه چلېدلی آیا ته د پیغمبرانو خاص کر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې چلېدلی نه 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 ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې نه اوښتی نو واوره د جینۍ پلاره ستا دا لور به سپیره کېږي زما محترم ورونو د اوس وخت کې د ټولو نه سخت او مشکل شي څه شی دی دا واده کول دي حضرت علی صاحب ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کله چې یو څوک ستاسو نه خور لور غواړي من ترضون دینه و خلقه
حدیث شریف دی تاسو چې د څوک تاسو ته خطبه درولېږي د کوژدنې پیغام ته وایي چېرې څوک چاته ورشي چې دا ستا لور زموږ زوی ته راکه ما ته راکه دې ته عربي کې خطبه وایي وایي چې صحابي ته رسول الله سلم فرمایي چې څوک خطبه درولېږي او تا کره جینۍ شته او الک هم داسې الک دی چې من ترضون دینه وخلقه چې تاسو د دې مسلمان دین چې دی د دین هم خوشحاله یاست لکه الک خو دینداره دی مولا دی قاری صاحب دی 15 وخته مونځ کوي په مخ کې سب کې ولاړي بانګونه وایي اذانونه کوي حلال خوري د حرامو نه ځان ساتي زناکار نه دی شرابي نه دی چرسي پوډري نه دی وخلقه اخلاقیم دی کنزل منزل نه کوي بې ځایه غصې نه کوي په تندي باندې هر وخت 12 بجې نه برابر دی نو رسول الله سلم فرمایي وای دته خور لور په نکاح ورکوي یاره که دا کار مو نه که چې تاسو ته یو څوک راغی د هغه د دینم ښه دین دی دینداره دی او اخلاق هم ښه دي او لور خور هم ور نه کړه نو بیا رسول الله سلم فرمایي واورئ تکن فی الارض فتنة وفساد عریض په ځمکه کې به داسې فتنه پیدا شي ستا د دې لور د وجې نه وفساد عریض او پلن او اوږده او یو غټ فساد به په ځمکه کې خور شي ټیک ده یو څوک چې راغی دینداره دی صالحه دی نیکعمله دی نو خور لور ته مه منع کوه ورکه ورته دې وخت کې د عبدالقادر جیلاني بچی نشته رحمه الله چې په هر څه به برابري دې وخت کې صحابه کرام نشته رضوان الله علیهم اجمعین دې وخت کې ائمه مجتهدین نشته کته د هغوی په تمه باندې چې داسې سړی غواړي چې هم د اخلاقي هم د دینداري هم د مالداري داسې خلک نشته ډېر کم ملاویږي لہذا چې دین برابر دی او اخلاق برابر دي د خور لور ورته ورکا نو الله جل شانه به په دې نکاح کې برکت واچي ته به ټول عمر خوشحاله لور به یې ډبولو نه بچي د دې نه به بچي چې نن یې راشړلې ده نن یې بې عزته کړې ده نن یې والې ده نن یې روټۍ نشته نن یې چای نشته نن یې لوپټه نشته نن یې پیزار نشته نن یې کور نشته د دې خبرو نه به خلاصې ولې تا په سنت طریقه لور ورکړې قسم په الله چې کومو خلکو د مال د وجې نه چا سره رشته کړې ده هغوی نن جاړي